خپل ځان د رمضان آخره پورې چې اتقم من النار عشره ده دې عشرې کې په آخر کې د ټولو مسلمانانو چې لږ شان ته زړه کې توبه ده الله به د هغې د مغفرت اعلان کوي او ستا او زما زړه کې توبه را نغله د توبې حقیقت را نغلو الله پاک پیغمبر ته الله جبرائیل وای الله وای په دغه سره د لعنتي چې خپل ځان رمضان آخر کې په خپل خدای نو بخلو پیغمبر خاموش و جبرائیل ورته وای الله پاک وای آمین وایا پیغمبر آمین وای الله حکم دی جبرائیل به دعا کوي باغ پیغمبر آمین وای چې دغه سړي دومره د رحمت او د مغفرت په سندونو او سمندرونو کې ځان نو بخلو ګناهونه پاک نشو الله نه توبه نه وغوښتله په د دې لعنتي لعنت نه خدای هم ته خفا پیغمبر هم ته خفا فرشته هم ته خفا کائنات هم ته خفا خالق هم مخلوق هم دواړه خفا فاین تذهبون چرته بزو دې دپاره نن ډېر په اختصار سره اوس وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله خدایا موږ نقل کول شو ډېر ګناهګاران یو زموږ د نقل په اصل بدل کې درېمه خبر جبرائیل پیغمبر ته په درېمه پوړۍ ورته وای جبرائیل تیسری پوڑی پر جما قدم کے خودو ماں آمین ہوئے طالبانوں صحابہ کراموں میرے جان نثار وفادار وفاشیار عاشقانوں پیغمبر خپل سامین ہوتا ہوئی حاضرین ہوتا جمعہ حاضرین ہوتا ہوئی جمعہ روز دکنا درم پوڑے مرخبہ کے خدا پیغمبر تخوینا آمین ہو تو دیس تپوسو گوالے پیغمبر و جبریل تو مخمخ پلاورو اللہ پاک فرمائی پیو کس باندے مور و پلار جوندیو دوارا یا یو پکے جوندیو او بل پکے مرو والدین پا جوند کے او پا رمضان کے موجود او قتل یا پا دو کے یو اولی دلو او بیا داغی پا جوند کے دا سے عمل چه مور پلار خوشحال شي دا سے قدم چه دا مور پلار دعا کے برخه جوڑ شي دا نو کو او پلار تے خپل آلو او دا زان پہ نو بخلو مور تے خپل آلا او دا زان پہ نو بخلو اللہ پاک فرمائی پا دے زوی پا دے اولاد لعنتی وایا آمین پیغمبر ہوئے چه ما آمین ہوئے خلقا اوس اندازہ خلائی کہ مور پار مملہ دی ازان مو ندے بخلے داغینا داغی حق مو ندے ادا کرے مرگ نہ پس ایصال ثواب کوئی قرآن تلاوت کوئی ایصال ثواب کوئی دعائیں مغفرت کوئی ایصال ثواب کوئی نوافل کوئی ایصال ثواب کوئی درود شریف آئے ایصال ثواب گئے اور زان پہ او بخی اللہ پاک فرشتہ جبرائیل راولے گلا پیغمبر تو آیا چه مور پلار جوندی مندک لل یا یو جوندی مندک ہو اور زان پاغی نو بخلو مور پلار تے خپل اردوالا یا یو پدخ کس دلانتی فرشتے ہوئی پیغمبر سے تم آمین ہوایا جبرائیل ورطا ہوئی تم آمین ہوایا پیغمبر پہ آمین ہوئے حکم اللہ ورکائی جبرائیل پیغمبر سے پیغمبر پہ آمین ہوئی کیا باقی رہا چرتا بجو دے پارا دا مبارک ہمیاش دیا لا پہ کے وقت پہ کے دیر دے توبو کئی اور خدین مغفرت احتمام ہو کہ اللہ پاک ٹوٹو بخی درم خبر حالات دیر نازک دی عالمی سطح باندے مونگ مسلمانان پیزب پنجوست ملکون ایو 55 ممالک دا مسلمانانو خ طاقت خ قوت خ تیل خ وسائل خ مالدارا لیکن دا بیت المقدس دا آزادی غم چا سر نشتا دا یہودیانو الغار دا غم چا سر نشتا پیزا اویا کالا اوشول فلسطین او دا غزے مسئلہ روانہ دا امریکہ یہود و نصارہ چسوئی اغسے کی گی لیکن مسلمانان غافل دی یہ صحیح قدم ہو سپورے ندر آگلے کہ منگا حالتا اسرائیل تا شکست ورگو اسلامی حکومت قائم سو دغا حال دا فلسطین دے دغا حال دا غزہ دے دغا حال امریکہ و برطانیہ و اقوام متحدہ و دا غیب پیروکاران طول بیائی او دا شوی دی او مسلمانان تا او دا
اویا کال او 15 اویا لکېږي اویا کال لکېږي چې فلسطین مسلمانان په جنگ دي په جهاد دي په جګړو کې دي او دشمن الغار دي او د غریبانو باندې وال کېږي شهیدان کېږي 15 اویا کال وشول جهاد شروع دی خفګان خبره نه ده ان شاء الله الاسلام يعلو ولا يعلى اسلام به غالب راځي اسلام مغلوب کېږي نه دا آیتونه په دې درته وې چې رمضان آخر دی زړه مو بدل دی که نه زړه کې د امت غم شته او که نه زړه کې د بیت المقدس د حفاظت میشن هغه جذبه شته او که نه دا خبرې زړه کې راولی وإذ زاغت الابصار داسې وخت هم وګورئ چې کله جنګونه رالل قتل و غارت رالو یهود و نصارا غلبه وکړه او یلغار او جګړې وکړې زاغت الابصارو خلکو سترګې کلاو کلاو پاتې شوې دا بمباري ده دا میزایلونه دي دا جهازونه دي دا لښکرې دي دا تورې دي دا ګولۍ ده او دا میزایل دی وبلغت القلوب والحفاجر او د دوی هغه زړونه هغه دا بالکل مرۍ ته رال او وتلو بد حالو وتظنون بالله الظنون تاسو هغه وخت کې مسلمانانو ستاسو مشرانو هغه وخت کې قسم قسم بدګمانیو کې مبتلا شول په ظن کې مبتلا شول ګمانونو کې مبتلا شول مدد به کله راځي نصرت به کله راځي الله به لښکرې کله رارهږي فرشتې به کله راځي تماشه جوړه شوه هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا مسلمانان ابتلا کې واچول شول امتحان کې واچول شول او امتحانونو کې واچول شول خلک په خپل حال کې وزلزلوا زلزالا شدیدا سخت زلزلے پر آلے لرزے پر آلے حملے پر آلے طوفانوں پر آلے بدماشانے پر آلے اور منافقانو بوے کم دے مدد اور کمزور ایمان خلق والا بوے مدد کم دے منافقان مرض ہو اغوی دا خدای غواده سشوا او دا رسول غواده سشوا بس ټوله دوکه وه هغې بداوې دا سوره احزاب مضمون دی نن هم نقشه دا ده فلسطین کې مسلمانان لږ دي په غزه کې مسلمانان لږ دي ټوله دنیا وایي دی غلط کار وکړو که نه 15 اویا کاله په آرام پراته او خپل دشمن ته موقع ورکړه اول قدم خدای اخیستلی دی او ټول فلسطین تباه کو منصوبه دا وه پس منظر کې ارادې دا وې فیصله دا وه د مغرب هم د مشرق هم د شمال هم د جنوب هم اقوام متحده امریکا برطانیه او ورسره انګلینډ او زموږ منافق حکمرانان د اسلامي ملکونو 50 اسلامي ملکونه دي د هغې ټول منافق حکمران ورسره دوی اوس فیصله کوله چې بس موږ اسرائیل ومنلو اسرائیل تسلیمو اسرائیل خبره منو څه وایي هغه ځای به کوو امریکا چې وایي کوو به برطانیې چې وایي کوو به یهود چې وایي کوو به اسرائیل چې وایي کوو به بس امریکې په وینا دا ټول یو ځای شوي او لس ورځې پسې اسرائیل سره معاهدې کولې او مسلمانان په بل بخت اړول دا منځ کې حماس والا راوچت شول دغه بربادۍ تباه کوي او اچانک داسې راودانګل چې هغه سل کاله د ګنده او مذموم ارادو نه په شا کړل اوس هم په ښه ولاړ دي کٹ دیں گے ٹکڑے کرا دیں گے اور اپنے جسم گدرے کٹوا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کا جہاد نہیں چھوڑے نہ هغې دغه پروګرام دی منصوبې ورختمې دشمن ته منصوبه ور ختمه کا لاره ورته بند کا اوس په هغې لاره بنده اسرائیل او یهود او نصارا چې دې مقام ته راځي چې کوم مقام نه دوی په شا شوي دي په دې به صدۍ نور هم لګي مسلمانان عالمان طالبان حافظان قاریان مجاهدین هغې ټولو فیصله کړې ده